السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو یا ګټې بګټې او چمچګیرت او غول تپل او یو صحیح خبرې. اوس هغه خلک هم راپاسي په موږ باندې تنقید کوي کوم چې نه حاله نه دي نه هوله نه دي، مطلب لکه نشتلیان شو، پټواریان شو. الان کې دا ټول پټواریانو کې راځي، کوم سړی چې د اوس هغه ته پټواري وایي. موږ دا سوال چې ته وپیټی ولا دا سوال کوي چې د انډیا نه ډرون راځي او په پاکستان کې تقریبا 1500 کیلومتر مزل کوي او په پاکستان کې پروزي. نو دا څنګه راځي؟ دا ولې راځي؟ د دې مخنیوي ولې نه کیږي؟ زمونږ ادارې کمزوري دي، زمونږ ادارې غریبې دي، زمونږ ادارو ته بجټ نه ملاویږي. څه مسله ده؟ موږ غرور په دې پوهیږو چې کله د انډیا جهاز راغی په 2019 کې او دوه ونیوویشتې په هغې کې دوه جهازونه راغوزار شو. اوس موږ دا سوال هم کوو چې مثال ډرون چې دی نو د هغې لکه موږ پر نېټ باندې ګورو، که نن زما غوښې په نېټ باندې موجود دی چې ډرون چې دی دا 200-250 داسې سفر دی کولی شي، د دې نه سیوا دی نشي کولی. نو دی 600 کیلومتره سفر څنګه کوي او راځي او په پاکستان کې په حمله کوي پنجاب کې؟ ښه هغه هم یو سایډ ته که. بل موږ دا تپوس کوو چې کوم پایلټان دی ګرفتار کړي دی، وایي چې موږ 6 جهاز راغوزار کړو، 15 خو راغوزار کړل. چې کوم پایلټان دی ګرفتار کړي دي هغه دې موږ ته وښایي، چې کوم جهازونه دی راغورځولي دي هغه دې موږ ته وښایي. نو دی وایي چې تاسو غدار یئ او موږ ته حدیثونه پړاو کړي او قرآن مجیدونو کې راته آیاتونه وښایي، تاسو غدار یئ. بله خبره دا ده چې سوال کول تپوس کول، اوس مثال تا په کور چوکیدار ساتلی دی او ستا په کور کې څه مسله راغله یا ته چا غلا وکړل، ته به را چوکیدار نه تپوس نه کوې، ته به د چا نه تپوس کوې. بل زمونږ پښتانه راپاڅېدلي دي ماشاءالله، نو د آرمي په حق کې ریلی وباسي. خدای خو غر که دا خو لکه مثال د دې ډیوټي ده چې دی ډیوټي کوي، نو موږ به له خوشامند دې کوو. تنخوا یې وروره خپلې تنخوا دپاره اړم دي، فی سبیل الله خو څوک نه اړم. دغه خبره شوه. بله خبره دا شوه، دا ویډیو مې ډېره اوږده کړه، خو مطلب مې دا دی چې وایي چې پښتانه دې ودرېږي که نه، نو په پښتونخوا کې چې دا دماکې کېږي، دا ډرون حملې کېږي، ورشه وزیرستان دې وروره روان وجاړ پروت دی. نو چې زموږ سره پنجابیانو درېدلي دي، چې ته راغلي دي زموږ پاک کې اواز اوچت کړی دی، خدای دې ویښ وباسي، دا ټول د یو خر غوږونه دي. نو موږ وروره غدار نه یو چې څومره مینه تاسو پاکستان سره کوئ، د هغې نه سل چنده ورسره موږ سیوا کوو. خو دا زه هغه د اوس پښتون ته وایم چې کوم وروره ریلی وباسي وایي پاکستان زنده باد، بالکل زنده باد. خو چې یار مې زنده باد، نو دا خو دی ډیوټي ده، دی به خپله ډیوټي نه کوي. د هغې چې داسې فیصد بجه ډلې دا څه شی دي، دا دې علي چې دی به وروره مزایل به دی منع کوي په پاکستان باندې، جهاز به نه راځي پاکستان ته. نو وروره هغه خو وروره که دې تپوس وکړي چې مثال موږ ته ګرفتار شوي پایلټان وښایي یا موږ ته دغه جهازونه مالبه وښایي کوم چې تاسو راغوزار کړي دي، وایي تاسو غداران یې. نو بس دې نه ښه دا ده چې ګوته په خوله شو. سلام علیکم.